نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. محترم ورونو، د ندیم مولانا سره زما څه خبرې روانې وي او دا مې ورته ویلي چې ته کلیپ کې جواب به تا ته مونږ درکو چې ته زما سره پلان کې کشر دی، پلان کې کشر دی، زمونږ سره هم بېشماره دي چې په کشر باندې جواب کې جواب به په کشر بیا میلاویږي. خو دا پیغام بیا اوس زه اصل کې ندیم ته ریکارډ کول غواړم. دا بل جواب چې دی یاسین مولانا صاحب کړی دی. اوس خبره دی لبوزو چې د ندیم بعضې ړانده مقلدین دا خبره کوي چې یاره وحدان چې دی هغې مونږ ته مینتونه وکړل، تاسو ته مینتونه نشته. دا خبرې زما صرف د جمعیت هغه علماو ته متوجه وي چې هغه لږ معتدل دي او هغې د شرک او د بدعاتو نه به کې بعضې ځان ساتي، خو دي په جمعیت کې زما پیغام ما هغې ته ور وړاندې کو او هغه عام خلک چې هغې په دې مسلو کې ګوتې نه وي، دا پیغام مې صرف هغې ته ور وړاندې کو. دا زما د ندیم بد اخلاقه شاګردانو ته او د ندیم ړندو مقلدینو ته او د د پارټۍ د مولیانو ته نه متوجه. ما صرف د هغې د زړه د ساتلو دپاره هغې ته خپل پیغام رسول غوښتو، هغه ورته ورسېد. اوس مخکې به ګورو چې څه کېږي یا به کېږي. دې کې دوی یوه خبره کوي چې یاره دی یو کال مطالعه وکړي بیا چیلنج ورکړي. د عذاب قبر په موضوع باندې چې ما تاسو له چیلنج درکړی ما څنګه چیلنج درکړی تاسو ویل چې دا د اصول موږ یې ښودلي دي چې څوک دا نه مني دا سړی د عذاب قبر نه منکر دی. د عذاب قبر په مناظره کې مفتی فدا صاحب ندیم ته وی چې علامه انورشاه کشمیری صاحب هغه په د خپل کتاب فیض الباری کې دا لیکلی دي چې ته چې کوم شي ته او کوم قول ته انکار د حدیث او انکار د عذاب قبر نسبت کې، خصوصا په انکار د عذاب قبر کې انور شاه کشمیری صاحب دغه سړی ته وایي چې دا قول د اهل سنت والجماعت دی. د ده سره بل جواب نه و د سوي دا د انور شاه کشمیری صاحب په کتاب کې د کاتب غلطي ده، خدای دې غرق مکه. دی اوس د انور شاه کشمیری صاحب په کتاب کې د کاتب غلطي مني او دا نه وایي چې ما چې د کومه خبره کړې دا غلطه ده. دغه خبره د سرفراز صفدر مولانا د 3 کتابونو نه ما راویستلې ده. خو دا د دجلو، دا د عنادو، دا د زدو چې د علماء دیوبند یو لوی شیخ الحدیث ولګېدو، هغه وی چې دا د اهل سنت والجماعت کې د یوې طایفې قول دی. دی ولګېدو دی وی نه دا د منکرین عذاب قبر قول دی، دا د هغې قول دی. نو گویا چې د دیو مشر او شیخ الحدیث د دیوبند او لوی عالم او لوی محدث هغه هغې ته عذاب قبر د انکار نسبت نه کو، ده ورته کو. نو د دې له وجې ما دا خبره وکړه چې تاسو چې کومه دعوه کوئ چې دا شی د عذاب قبر نه انکار دی، نو په دې قول باندې تاسو په خپله ستا مشران، ستا استادان، ستا شیخ الحدیثان او دارنګې ستا نور طالبان او مولیان چې څوک در سره په دې رضالت کې شریک دي، تاسو د عذاب قبر نه منکر یې. دا خبره ما کړې وه د مفتی فدا صاحب د دویمې مناظرې نه مخکې چې کوم تاسو په دې موضوع باندې کړې، دا ما ډېر مخکې کړې وه، دا ما اوس نه ده کړې. نو هغې باندې خو دوی ځان ننګاره کړی، دوی سره بل څه نه و، خو خپل طالبان په څه باندې مطمئن کوي که نه. طالبان د ده خالص ړانده مقلدین دي، دا نور پې پوه شو. خو د ده چې کوم طالبان دي خالص ړانده مقلدین، قسم دی که نور بل عالم ورته د جمعیت ښه عالم ښکاري او بل ملا ورته ښه ملا ښکاري او یو ښه شیخ الحدیث چې په پخواني اکابرین علماء دیوبند کې هغې ته هم دیو په سپک نظر باندې ګوري. دا د دیو یو تربیت شوی دی په دغې د دیو په دې مرکز امام اعظم ابو حنیفه دا کم نوم چې وله ورکړی په دغې کې دا د دیو تربیت کېږي. نو په هغې کې دا خبره زه کوم چې ما دا خبره مخکې کړې وه، نو دیو په دې باندې د اوسه پورې نشو تیارېدی. د شاګردانو به ورته ویلي چې یاره مولانا صاحب هغې در باندې ګوره خالص ګز راښکو دی. نو دیو سره چې بله لار نه وه نو بل یو شی ځان یو 6 میاشتې دیو مطالعه کول. ما ته ووایي وروره وایي ته چې دی وایي مطالعې کې یو کال او بیا راځي 6 میاشتې دیو مطالعه وکړه یا زیات وخت او بیا چې دی نو یوازې په دې موضوع بحث نشو کولی. مونږ ته وی وروره تاسو عذاب قبر منئ یا نه منئ، مونږ ولګېدو مونږ ورسره په دې باندې مناظره وکړه چې مونږ ورته وایو چې وروره تاسو په دغې موضوع باندې په خپله د عذاب قبر چې کوم اقوال مو کړي دي عذاب قبر باره کې د عذاب قبر نه منکر یې، په دې زموږ سره یوازې نشي تیارېدی.
نزان سره بل یو شیخ د دې خو صرف عوامو د پاره د خبره کوي کنه او د کچو وړو وړاندو مقلدینو طالبانو د پاره چې د شاګردان دي نور خو دې چې کم عالم سړی هغه چې کله بحث پوره ووري هغه ته پته ولګي چې دې سړی څومره په بوسو کې وبو بوتلې دي اوس ندیم چې دی یوازې په دې موضوع نشو تیارې دی شپږ و میاشتې ما چیلنج ورکړی حتی چې هغه بلوچستان کې یو ولګېد ما بس کلیپ وکړو وی وحدان ته چیلنج نو چې څنګه ورسره ما رابطه وکړو نو لاول خو هغه کلیپ ډیلیټ کو بیا مې ورسره خبرې کولې یو بانه بل بانه اوسه پورې به نه تیارېږي نو په دې تاسو هم یوازې نشئ تیارېدی نو بله موضوع ورسره رامخې ته کړه چې موږ وایو چې تاسو منکرین حدیث یې نو ما د بعضې د جمعیت علما اسلام د ښو علماو د زړه ساتلو دپاره دا وي چې لکه دې خبرې باندې نظرثاني وکوي سبا به دقه شی زر اخلم او زه به په دې باندې واپس ستا یو مشر منکر حدیث ګرځوم په چا کې که خوبۍ لټې که نه ډېرې به پکې پیدا کړي په چا کې بدۍ لټول غواړي د هغه دویمه خبره به تا د بدي ښکاري او دا ښه اسانه خبره د دې طریقې موږ ستاسو نه ښه راځي نو ما په هغې باندې ترتیب ورکو ما ته پته ولګېده چې ستا مشرانو کې زم یقین مې نشته چې یو دانه نیمه صفا پاتې شي دغه منکر حدیث دا ټاپه چې لګول غواړي که نه یو مشر دې صفا نشي پاتې کېدی نو خبر اخر ما داسې کوله ما پرون چې د بلال مولانا صاحب سره یو څو خبرې وشي نو بلال مولانا صاحب چې یاران وایي چې بحث کوو ما ورته صحیح ده نو بلال مولانا صاحب وایي چې زما په هغه موضوع باندې تیاریږي چې هغه د موضوع د ختم النبوت نه د انکار او دا یاد ساتئ د ختم النبوت نه د انکار دا موضوع چې د جمعیت علما اسلام ول علماو دا واوري د دې لپاره بنیاد هم د ندیم خودلې دي د حیات النبی صلی الله علیه وسلم موضوع باندې مناظره وا ما بالکل په اعتدال باندې خبرې کولې حتی چې پتو به سخت رااله ما په نرم الفاظو کې وي صرف مقصود می داو چې مسله خلکو تخکاره شي او اس به زید عالم به عزتي و نشي خو ما ته پته ولګیدا چې دا د شرارت نه پیدا خلک او دا د دجال پر کټي دیو سره چې خله باندې خبره کې کنه نو بیا غیله غلط رنگ ور کوي جو ما عزت چلو موږ به د تم دغه رنگ ته درواړو وسې ټینګه کوي اوس چې دې ځانته لږ توجه وکړي چې څه کېږي په هغې مناظره کې د یو خبره کړې وه او د هغې له وجې د اشاعت د یو عالم باره کې قول کو چې دی منکر دی د ختم النبوت نه په حق باندې بلال مولانا صاحب کار وکړو دا یې وي چې ستا هر مشر د ختم النبوت نه منکر دی په دې خو ډېر وخته پورې دیو ځان غلی کو تیارېده به نه نور څه نه و چې وایي به دا خبره به یې کوله یاره بلال مولي صاحب لیونی دی نو تا ته خو هم ټول خلک لیونی وایي ته چې دا کم کارونه کې دا خو د لیونو دي ستا چې دا کمې فتوی دي دا د لیونو دي او په یو مسلمان باندې چې دی بیزې ټاپه لګول کله عذاب قبر نه منکر کله د ختم نبوت نه منکر دا کارونه او داسې قسم ټاپې او فتوی چې څوک لګوي دا خو لیونی نو چې کله ته داسې یې چې ستا په مقابله کې چې یو سړی داسې جواب کوي ته به ورته خود بیا لیونی وي ستا سره اوس بل څه شته دی نه بلال مولانا صاحب سره د هغه چې کله په جمعیت باندې د کفر فتوا لګوله زه ورسره نه وم ولاړ بلال مولي صاحب بیا د دې وضاحت وکړو چې زه فتوا نه لګوم دا د جمعیت کې بعضې غالیان د جمعیت بدنامي او ځان ته د دیوبند نسبت کوي دیوبند بدنامي دغه خلکو دیوبندیانو ته کافر ویلي دیو په خپله د جمعیت والا ته کافر ویلي او ځان ته کافر ویلي خپل بچي ته کافر ویلي زه ورته دا خبره ښکاره کوم دا خبره خو ستا بیا برحق ده په دې کې ته په غلطه نه بیا د ختم النبوت دا ټاپه چې در باندې ولګول د دین بنیاد تا یې ښودلی دی تا چې څه ته انکار د ختم نبوت ویلی دی په هغې کې ته اوس په خپله ګیري ستا مشران ګیري نو په هغې هم دی یوازې مناظره نه شي کولی اوس پکې بل شی رامخې ته کوي نو بلال مولي صاحب پرون دا خبره وکړه چې هغې وایي چې په دې باندې خبره کوم ویل ټیک ده نو ما ورته چې زما سره هم خبرې روانې دي او دا شاګردان ړانده مقلدین د دې د دوړو دباو ته ګوري هسې د په دې میډیا باندې دوړه دباو چو چرا ته ګوري نو دوی هم وایي چېرته یاره ندیم چې د دنیا پاستر کړه نو هغې ته ما دا ورته ووایه چې یو موضوع باندې ته خبر وکړه دویم باندې ورسره که په دقې ورځ باندې که اول زما د مناظرې او دویمه ستاسو دی او که د دویمه زما دی او اوله ستاسو دی دواړو ته زه تیار یم که ته خپله اوله کې او که زما د اوله کې بس دې دواړو ته زه تیار یم یو موضوع باندې ورسره ته بحث وکړه بلې باندې به ورسره زه بحث وکړم بلال مولي صاحب چې صحیح ده بلال مولي صاحب هغې سره خبره کړي بیا یاسین مولانا صاحب سره مونږ خبره وکړه چې هلکه دې کې دا کشران رابطې کوي ته به ورسره خبره کوې نو هغې ته ما بېګام دا ویلي پرون مې ورته هم ویلي سهر مې هم ویلي ماښام مې ورته هم ویلي او بله ورځ مې ورسره هم دا خبره شوې وه 2-3 ورځو کې زما د هغې سره دا خبره کېږي چې دوی ته دقه شان خبره وکړه چې بلال مولي صاحب به در سره په ختم النبوت په انکار کښېني
او وحدان مولانا به درپسې په دې موضوع باندې کینی چې تاسو د انکار حدیث دا کم شی راویستلی دی نو یو مشر د لمنګ منکر حدیث ثابتو نو دی ورته وایي چې یاره خبره دا چې بلال مولانا صاحب سره خبره شوې ده رابطه شوې ده او د رابطه نه ده شوې نو لاول د هغه طیب مولانا سره د بلال مولوي صاحب سره بیا خبرې شي یا به د یاسین خبرې شي یاسین مولانا صاحب نو یاسین مولانا صاحب ماته دا وی چې هغې سره زما خبرې لاول شوې نو اول یې دا وی چې یاره موږ د بلال مولوي صاحب سره کینو په دغه موضوع د سر نه کینو نو بیا به وروستو ځان له مشوره کړي نو مشوره کې چې دی نو فیضل حسین مولانا ورته بیا دا وایي چې یاره خبرې خو زمونږ په ټلیفون باندې د بلال مولوي صاحب سره شوي نو مونږ خبره د هغه سره چیړو نو دا یاد ساتئ د وړو طالبانو ته چې کله د یاسین مولانا صاحب ویډیو مونږ ور شیر کړه لاندې کسانو ولیکل چې په دې نه کېږي را مخامخ شه نو دا یاد ساتئ د ندیم د ظاهري چوچرا ته مه ګورئ په میډیا باندې چې دی د اوږدو ویښتو ته او د سیندیانو د هغه دغه وړه کچې علاقې غډاکوانو د ټوپۍ ته مه ګورئ په ظاهره کې به دی تا ته داسې ښکاري خو چې مخامخ کینی که نه ده کې بیا داسې اندازې لکه د ټیر نه چې هوا وباسي او داسې چپړت کی هو یو ټیم نیم بد اخلاقي وکړي خو بیا غلی ناسي بیا په خپلو خبرو باندې چې دی ستومانئ د ده د ظاهري دوړو دباو ته مه ګورئ د ده د ظاهري چې دی د چوچرا ته مه ګورئ چې مخامخ کینی بیا د چرګ حیثیت لري بیا د چرګ حیثیت لري ها صرف دومره ده چې مونږ من حیث العالم د چا بې عزتي نه کوو زما دا غټه غلطي ده چې زه من حیث العالم د چا بې عزتۍ کوشش نه کوم که دلته هغه یو طالب څوک یادوي دا بعضې بدعتیان نو دا طالب دی ما 15 پیرې یا 4 پیرې پوه کړی دی 2 پیرې د پلار او د رونو سره رابطه شوې چې نه سمې ده د هغې نه بعد وله موږ ټکور ورکړلی او باقي دی وایي چې یاره دغه چې دی نو د دې سره چې زه د یو جمعیتي نه پروا نه کوم دا خو ښکاره خبره ده تاسو کې موږ د څه شي نه پروا وکړو او چې کمې در پکې ښې دانې هغې دا غول غوشان نه خوري هغې خپل کتابونو سره کار ساتي د هغې سره زما کار نشته او چې پاتې شي دا ندیمګې نو په ده باندې تاسو ډېر نازېږئ نو خبره ورسره زما شوې ده نو دوی په خپله ویلي چې موږ د بلال مولوي صاحب سره کوو په خبره پوه شوې موږ د بلال مولوي صاحب سره کوو ما چې د بلال مولوي صاحب سره کوئ هغه زما ملګری دی او هغه د لمس تن وهلو طاقت لري ښه ستنې دله والی شي چې بس هغه د لم صحیح دی او که زما سره کوئ نو راځئ بچوړکو تاسو خو د مخکې ویل چې دا د ماشومانو ترتیب دی ستاسو وایي د ده سره دغه نه ولم وایي د ده سره ولم نو موږ وایي هغه دله صحیح دی که ما ته وایي چې زه ستا سره ولم نو زه ورته یم راځئ بچوړګو وحدان تیښتې والا نه دی هغه قاضي ملا عادل یو نظم ویلی پخوا وی پاس په هوا کې الوتکې پاسوي او که زور معلوموي زمینی میدان ته راشه هسې په میډیا باندې دوړه دباو او پرتې دا مه لګوئ مخامخ که زما سره کېنستی او کېنستلو موقع مو راکړه پته به ولګي چې څه ترتیب دی او مخکې به ما بد اخلاقي نه کوله چې تاسو په دې خوشحالېږئ د جمعیت علما اسلام علما دې زما خبرې واوري 3 مناظرو کې ما بد اخلاقي نه ده کړې خو ما معلومه کړه چې د ندیم شاګردان دې ته باتوري وایي چې دې کنزل کې زه ورته هم کنزل کوم دې بد اخلاقي کوي زه ورته هم بد اخلاقي کوم یو موږ به دا طریقه به پکې هم وزمایو نو بیا ویم پاس په هوا کې پرتې پاسوي که زور معلوموي زمین میدان ته راشه